زر چې کمې دعاګانې قبلیږي نو دعوت غائب لغائب چې یو سړی حاضر نه او ته د هغه دپاره دعا غواړې دا ډېره زر الله قبلي او دې کې بله پیدا ده چې یو سړی حاضر نه او ته هغه له دعا غواړې حدیث مبارک کې راځي چې ته دغه دعا وغواړې نو فرشته ولاړې وي یا الله دا دعا د ده په حق کې قبوله کړه نو ته بنده دپاره دعا غواړې او هلته فرشته وي یا الله دا دعا د ده په حق کې قبوله کړه نو ستا دا به یا قبلیږي یا نه او فرشتې چې تا دپاره وغوښته نو هغه قبوله شول ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تدابرو یو بل پسې پیشه غیبانه یو بل پسې خبرې مه کوئ د یو بل عزت مه خرابوئ ولا تباغضو د یو بل سره بغض مه ساتئ ړکې کینه مه ساتئ ولا تباغضو ولا تحاسدو د یو بل سره حسد هم مه کوئ د یو بل سره بغض هم مه ساتئ هغه له چې الله څه ورکړي دي دا د هغه دي او تا له چې څه درکړي په دې خپل صبر وکړه په پردي مالونو د الله نه ګیلې مه کوه په پردي عزتونو د الله نه ګیلې مه کوه عزت هغه له الله ورکړی دی او حسد ته کوي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی نو نبی علیہ السلام فرمایي ولا تباغضو ولا تحاسدو یو بل سره بغض مه ساتئ ولا تحاسدو د یو بل سره حسد هم مه کوئ حسد معنی دا ده یو کس سره د مال ولیدو عزت ولیدو ښکلی څیز دي ولیدو وی یا الله د ده نه یې والې نه که ماله یې راکوي او که نه یې راکوي خو د ده سره مې نه دی خوښ نه دا چې الله ورکو هغه کې به یې ځای و دا به الله چې دا عزت ورکو نو هغه کې به یې ځای و ته د الله په تقسیم اعتراض مه کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دې کې اوس رشتہ دار نشته دی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکړي نبی علیہ السلام فرمایي لا یحل دا حلال ندی په دین اسلام کې او هر چې دا 3 ورځې یادي د 3 ورځو نه په اپله نو علما وایي دا ځکه یادوي چې دا ورځ دوه د سړي په ړه کې ډېر انتقام چلیږي را چلیږي ړبه دی راشي که نه نو دا ورځ دوه د ده په ړه کې دا ډېر د انتقام دا غصه چلیږي را چلیږي نو شریعت وی د 3 ورځو نه په اپله نو چې سړی جوړیږي نو عام طور پر کې 3 ورځې لګي نو محدثین وایي خیر دی که دا 2-3 ورځې پکې ولګي نو خیر دی خو د دې نه په اپله مازغه ساړه شول جرګه لاړله او راله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپله باندې بیا قطع تعلق مه کوه دا د امام الانبیا شیوه نه او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه بار نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې دی د مسلمان سره 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دا 3 ورځې دکې دا غصې او دا جذبی 3 ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع حدیث مبارک کې راځي چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د سره قطع تعلق دی دی وی